د پاکستان مسلم لیگ نون ضلع بونیر صدر او سابق مشیر نن د تحصیل مندڼ دوره وکړه. په دې موقع د ناوګۍ په میلې کې د کمال خاندي په ځای کې شمولیتي پروګرام ته نورو سینیر رهنماو سره ضلعي صدر جناب سرزمین خان صاحب په خپلو خبرو کې څه داسې وویل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره راغلو د شملې د مختلفو کلو نه ډېرو عزتمندو مشرانو کشرانو او زمارونو او زمونږ تاسو چې کوم موږ له استقبال وکړو موږ سره کوم مینه وکړه موږ ته کوم ناسې او د سید کمال شاه باچا د سید ذلیل شاه باچا د هغه د خاندان د هغه د رشته دارو د هغه د کشرانو بچو د هغوی د مشرانو زه ستاسو انتهایي شکر ګزار یم چې تاسو موږ له دا وخت راکړو باچا دې زموږ سره د شمولیت اعلان وکړو او زموږ کوم استقبال وکړو نو زموږ سره داسې الفاظ نشته. الله تعالی دې تاسو عزتمند کړي. زما وروڼو د باچا د خاندان د دوی شخصیت د هغې تاریخ ژوندی دی. مشران هم په مسلم لیگ کې پاتې شوي. د مسلم لیگ دپاره قیوم خان بابا چې به دا یو وخت راتلو مشران به راتلو نو د دوی مشرانو به د هغې استقبال او ډېر په ښه طریقه باندې کوو. زمونږ هغه ير نه دي مونږ هغې ته د خپل پلار سره د هغې سره دواګانې کوو چې یاره مشرانو زمونږ قربانۍ ورکړي دي. په مسلم لیگ کې ډېر کردار دی خو بعضې حالات داسې راشي چې دوی لږ په څه وجه باندې واپس شیو نو زه دوی بیا شکریه ادا کوم چې د هغې خپل پلار او د هغې نیکه او د هغې مشرانو ځای ته بیا راغلی. او زما عزتمندو حالات به تاسو ته معلوم دي. دا نن چې په دې خپله خاوره مونږ ولاړ یو په دې خپله دیره کې ولاړ یو دا مسلم لیگ د الله فضل د مسلم لیگ برکت دی چې دا ملک آزاد کړی دی او په دې ملک کې قربانۍ ورکړي دي. زمونږ خویندو میندې کونډې شوي او د هغوی د مشرانو سرونه په نیزو کې ټوپلې شوي دي او دا پاکستان آزاد کړی دی. زما عزتمندو نن حق وخت دی. پاکستان نه خرابېږي. حالات وګورئ د موجوده حالات وګورئ داسې دي. پرون زمونږ الیکشن شوی دی او الیکشن ګټلی چا دی دا شوده چا. تاسو په دې میډیا باندې ګورئ. تاسو د مریم نواز دا جلسې وګورئ. زمونږ د دې ځای نه امیر مقام خان دی او عباد ډاکټر صاحب دی د هغه رور ایم این اے صاحب او دا ټول تلي ولته او زمونږ د بونیر نه هم کسان تلي په کشمیر کې خپل چې دلته سوس دسو هغه چا اشنا وو چا سره دلته پاتې شوي هغې خپل کوشش کړی او جلسې به تاسو کتلي چې یو سړي ته 100 تن ناست دي او یو سړي ته 50,000 او 80,000 کسان ناست دي. هغه معلومیږي نه چې دا کامیابي چا او دا ګټه چا ده. خو عزتمندو وخت پاکستان را روان دی چې زموږ نه خرابېږي موږ ته مشکلات جوړېږي. نو ګورئ تاسو مشرانو جوړ کړی دی او تاسو دا نوجوانان څومره چې دي باچا دي او دا کشران د دې به دفاع تاسو کوئ او ملک به ژوندی کوئ. نن دې حالاتو که ذلیل خان دي چې ووایي په دې باندې خبره وشوه امیرزیب خان دي نن د وړو ریټ ته وګورئ نن د چینې ریټ ته وګورئ نن د ټماټرو او د پیازو ریټ ته وګورئ نن د چرګ ریټ ته وګورئ د غوښې ریټ ته وګورئ د مسالې ریټ ته یاره چې د سړي 500 روپۍ ورځي 2 تنه چې په کور کې چې الوا دې هم نه د هغه 500 روپۍ ورځي او دیاړي کوي او د هغه 1500 روپۍ خرچي یاره دا به د کوم ځای نه پوره کېږي. دا به څه چل کوي یا به خودکشي کوي یا به بچي خرڅوي. دا اوس چې شروع ده یا به ډاکي کې بغلا کې به کیني واړه بچي به ورته جاړي وږي تږي به ناست دي
یا به ډاکې دا څوک کوي؟ دا د موجوده حکومت کوي. که نن دا ریټونه دا سیزونه د ګران شوي دي امن به راته امن راته خراب شو، امن امان مسله راته جوړه ده. عزتمندو دا ملک ستاسو دی، تاسو جوړ کړی دی او انشاءالله تعالی په دې باندې به حکومت چې چا جوړ کړی دی هغه به کوي. او تاسو د حالات وګورئ، زمونږ پرون دلته الیکشن شوی او ښکاره الیکشن دی، معلوم دی 40,000 ووټ ستاسو کشر، ستاسو بچي، ستاسو خوریي، ستاسو ورور د 26 کالو په عمر کې 40,000 ووټ اخیستی. یاره دا په دنیا کې چېرته شوې ده؟ په بونیر کې دومره ووټ چېرته شوی دی؟ زه د نوجوانانو ته وایم، زه د خپلو مشرانو ته وایم چې د خدای لپاره انصاف وکړئ، چې څوک ودرېږي د هغه د خاندان تپوس وکړئ، د هغه د شخصیت تپوس وکړئ، د هغه د غل او د ډاکو تپوس وکړئ چې پلار پې نیکه ورځي چېرته غلط کار کړی دی. د خدای لپاره دا ووټ ډېر لوی امانت دی او ستاسو یو نوجوان، ستاسو یو کشر بېداغه هغه به انشاءالله الیکشن ته ودرېږي او د څه لپاره به ودرېږي؟ د دې ملک لپاره به ودرېږي او د څه نه به ودرېږي؟ د مسلم لیګ نه به ودرېږي. چې زموږ سره کوم زموږ د نواز شریف حال ته وګورئ، هلکه چې تاسو ونیو نواز شریف غل دی، سزا یې کوي که نه؟ سزا پکې نشته. یو په در په جیکو باندې دغه مریم نواز ته وګورئ، حمزه شریف ته وګورئ، شهباز شریف ته وګورئ، امیر مقام ته وګورئ، د امیر مقام زوی ته وګورئ، منټلي خراب کو په جیل کې. د دې وخت را روان دی او د دې وخت سره د دې وخت ټاپه ده. زما دا یقین دی چې انشاءالله تاسو به سوچ کوئ، تاسو به فکر کوئ. ووټ ډېر لوی امانت دی. ووټ چې چا ورکړو یو سړي کې غلا او ډاکو او شراب او کباب وي، هغې ته به الله تعالی هغسې ورسره سزا ورکړي. خو چې چا صحیح سړي، خاندان یې صحیح بې داغی، دا سړی بې داغی، د دې ملک دپاره ښه تعلیم یافته، ښه خدمتګاري، هغه هر څوک چې خوا نه چې هغه د موږ یو، خو د هغې دپاره به ووټ انشاءالله تعالی استعمالوئ. او زما عزتمندو دې حالاتو ته وګورئ، یو سړی وایي زه دلته ورته کېناستم جغرف را پېم خو لکه اسمبلی ته رسېده د ملک دفاع قانون جوړول. ګوره زموږ تاسو دې حالت نواز شریف بې ګناه تللی دی ولته ناست دی او چې سزا موږ خو وایو چې چا سزا یې که ما نظامت کړی، ما مشارت کړی، ما ممبري کړې ده، په ما څوک د یوې پیسې کرپشن نشي ثابتولی. او زه په جلسو کې پاسم چې بهی که څوک د ټول ممبران وزیران او مشران راغلي، که څوک دا وایي چې خدای واحد لا شریک دی که ما یوې پیسې کرپشن کړي نو ما له ووټ مه راکوئ، هغې سړي له ورکوئ. خو که دی ونه وي نو د خدای په نسبت باندې تاسو موږ ته یو بل ته پړوي. یو سړي کرپشن کړي، یو سړي ګرانې کړي، یو سړي بل جوړ کړي په وفاداره پارټۍ کې، نو بیا ستاسو حق دی چې زما لپاره نه، د دې حالاتو په خاطر باندې، د دې ملک په خاطر باندې ووټ په هغه ځای استعمالوئ چې هغه صحیح خلک. زما عزتمندو زه د باچا دې بیا ډېر شکر ګزار یم. پرون زه چغرزو ته تللی وم، نو چغرزو کې موږ 8 پروګرامونه کړي دي په دې میډیا په دې باندې. په خدای یقین وکړئ چې دا خلک بالکل یک طرفه روان دي. وایي چې خدای ووټ زر راولي، خدای ووټ زر راولي چې موږ د خلکو ته د ملک ته ښکاره کړو او د دشمنانو ته ښکاره کړو چې چا کې حقیقت او د ووټ ته ورکولو لایق چې هغه له ووټ ورکړو. واړه لګیا دي، ماشومان لګیا دي، سړي لګیا دي، د خپل کور ته هر مازدیګر چې تاسو راځئ ګورئ د سودا راوړئ دې حالاتو ته ګورئ. نو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې ستاسو نه څومره کېدی شي نو باچا صاحب ستا مشرانو دلته د دې خلکو سره روړي بیبندي کړې ده، ته هم کوې، دا خلک زموږ دی، موږ د دوی یو. دا ما زه چېرته دغه نه کوم بورډونه دا هم نه لګوم. ستاسو دا هایر سیکنډري سکول چې دی دا ما جوړ کړی، ستاسو دا روډونه چې وو دا څومره خراب وو دا ما جوړ کړي. 18 مې په دې ځای کې پرایمري سکولونه جوړ کړي،
11 مې میډل سکولونه جوړ کړي دي 4 مې هاي سکولونه جوړ کړي دي په دې چبله کې یوازې ما خدا نه دې کړي چې اسمان ته خطر یې اوس بکې اوس کو ټرانسفارمر کو څوک ولګي په هغې باندې دغه لګلي دا زما دی وایي بوټ پې لګېدلي مونږ هغې انواله نه یو مونږ د دې ملک یو او انشاءالله تعالی تاسو ته بجلی نشته مونږ وینا مو کړه کار پې کېږي سفر پکې راغلی مونږ به ته میلاو شو د ایکسنسیفټي سره د ټولو سره چې څه مسله ستاسو انشاءالله تعالی د شپې د ورځې هر وخت مونږ به انشاءالله تیار یو زه تاسو ته ډېره شکریه ادا کوم او باچا یې دویم چې باچا زرین خان امیر صاحب وایي په دې باچا دی راتلو کې په دې کوشش کې زرین خان اجي صاحب دا مازو دی خو زموږ د چبلې سره شریک دی هغه دا بچی چې دی په یوت کې د دې چبلې سره هم درته شریک دی د بونیر سره هم شریک دی وکیل خان نو دا دی چې د یوت ته هم درخواست کوم چې چټک شئ راپاسئ شنې ټوپۍ شنې جنډې شنې مفلرې دا راواله دا په دې خلکو کې خورې کوي او دا جلسې او جلوسونه میټینګونه دا شروع کوي او د شنې جنډې د لاندې شروع کوي تاسو ډېره شکریه ادا کوم تاسو موږ قدر وکړو موږ عزت وکړو او باچا دقسې پروګرامونه د په هفته کې خو موږ په میاشت کې کوو انشاءالله به راځو به ډېر زیات خوشحاله وي یو بل سره چې میلاو د نواز شریف صاحب او د شهباز شریف صاحب او د مریم نواز او د حمزه شریف صاحب او د امیر مقام خان مکمل موږ په اعتماد دی او انشاءالله تعالی هغوی ته موږ وایو چې ورخطا کوئ موږ درپسې یو که سر قرباني راځي او که د مال قرباني راځي انشاءالله مسلم لیګر ولاړ دي بیاګار ډېره ناروغه ثابت دا چې دی نو 700 ووټ دی پکې د ښځو د درو خو د کوره کو زه مشر یم خو زما کشر دي رور مي نو د خدای تعالی په قرآن باندې به روټ ورکړو خو لږ غونته کې لار د امداد به ستاسو